أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د OSDI NGO چې کومه ده د Organization for Social Development Initiative پاکستان بیسड ارګنایزیشن دی دا په بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې او سند په مختلف دیهاتو کې د غربت حواله سره اکټیویټیز کوي چې په غربت کې کمی راشي. بنیادی طور غربت د دیهاتو غربت او د خاریو په غربت کې فرق دی، خو زمونږ یو بنیادی اصول دي چې اخراجات تر کم کړی شي او آمدن د سیوا شي، په دغه حواله سره غربت کمیدي شي. نو دې حواله سره مونږه موجوده تور د روستم تحصیل کې په مختلف کلو کې مونږه خپل کا امپلیمنټیشن کړی دی. د 2009 نه OSDI لګیا د کار کوي او دا 2024 پورې مونږ رالو مختلف کلو کې مونږ کار کړی دی. خو دې وخت چې کم دا فوکس ویلیج دی موړه بانډه دې کې مونږه مختلف ځمېدار داسې چې هغه په کلو کې خوسیږي خو دغه سر ساروي نشته، د سوجې دغه نمړ شوی دي، د بیمارو د وجې یا غي سم مصیبت د وجې خرڅ کړي دي یا سنوره معاملې راغلي دا یا ډور سرونه نوې دلته کې منتقل شوی دي یا نوې داسې جوړي چې هغه وادونو کې کور نه جدا شي بیا غي سر ساروي نه ناغه حواله سره مونږ دیلا درې بلار بي بيزي وس ورکو یو چيلي مونږ ورکو په دې کلی کې بسلور چيلي مونږ ورکو او بیا بدا دي تر یو کال پورې د دې مانیټرینګ بجاري زمونږ د لایف سټاک ډاکټر راځي هغه دا ساروي هر میاشت کې چې کوي دي ته چل خي چې د دې بيزو ساتل څنګه کیږي بهترین طریقې سره د اقبال به څنګه کیږي. نو هغه ساروي مونږ کال پورې دي ته ټریننګ زم ورکو دي په دې باندې پویو زموږ ډاکټر راځي دوايانې ورته هم لیکي او د دې نسل به سیوا کیږي او ان شاء الله بیا موږ دا ګورو چې کله هم په دغه خلکو باندې خدای مکاسه مصیبت پر راغې سه ایمرجنسي پر اعلی سغم خادي پر اعلی نو په هغه صورت کې دا چې کم ساروي دي سره دي نو دا د دینه بخرس کی او خپل غم خادي او خپل ایمرجنسي به تر سره کی کني بیا خلک کور په کور کوسه په کوسه ګرځي نو قرضونه ګوري دی خو ورته ایمرجنسي دی خو قرضونو پسې ګرځي بیا سو قرض هم نه ورکوي د حکومت هم د قرض د ورکولو چې کم بانکونه دي یا کم ترتیب دی کالی بګ دی بل سبق دی هغه د خلکو سره نه نو د دغه وجه ډیر زیات مصیبت دي ته پیدا شي. نو دا ساروي به مونږ یقین لرو چې دا د دې کور کې بانک دی او د دې سارونه دی بوزي د خرڅ کی پیسې نقد کی او خپل مصیبت په تر سره کی. دی والی سره ګوره دا اوس چې کم دې کلی کې مونږ ورکو دا مونږ 48 بيزي دي او دغه شان سلور چيلي دي دا مونږ دلته کې ورکو او دې کلی کې سکول هم نشته د دینه 2 کیلومتر لري د سکول. نو د سکول هم زموږ یو خبر روانه ده ان شاء الله غ سکول هم دلته کې مونږ زر تر زر جوړولو والي یو دغه شانته هم دې کلی ته مونږ د اوبو پایپ لاین هم ان شاء الله مونږ کو چې دې ته د پاکو اوبو ترسیل شي د کمزور پیپ لګیدل دی هغه سوري شوی دی زنګ شوی دی زه په زه غمات شوی دی او هغه کې بیا غندو برازي هغه کې شاملېږي بیا دلته کې د خیزیم یو اوټ بریک راغلی او دلته د ملیریا هم ډېر غټ مصیبت جوړ شوی دی خلکو ملیریا د کورونا نه ختميږي. زموږ دلته کې روټین کې هر میاشت کې جنرال میډیکل کیمپ لګي مختلف بیماری غمونږ ته مسلسل راځي غزمونږ ډیټا باندې راشي بیا مونږ ګورو چې دغه سهل لو باسو. نو دې کلی کې چې څومره مونږ دا یو نیم کال مونږ تیر کړ سر روپې زمیاشت زموږ مزید پاتې دي نو ګورو چې د دې کم ډیر بنیادی مسایل دي غمو خلکو خو اوس چې کم لار دا یا د بجلی معاملې دا یا د لارې خبره ده یا سکول پرمننت سکول چې کم دی هغه سولوشنز د حکومت سره دی هغه د حکومت ذمہواری ده په کار ده چې د لار هم جوړ شي سړک هم جوړ شي د بجلی هم راشي د دې د سکول د معاملې حکومت مکمل تور دغه پرمننت سولوشن دی لور کی. نو امید ده ان شاء الله حکومت سره هم زموږه کوارډینیشن رواني مونږ به دې ته خیو چې څومره آوټ اف سکول چلډرن دي دلته زموږ چې کم ریسنت سروې شوی ده نو مور دین 100 ماشومان د سیدي چې هغه سکول ته نزي او هغه په کار د چې دا سہولت والی دي ته لار هم نشته په خړځي او دغه شان د بجلی هم دي ډیره غټه مسله ده بجلی هم نشته دا په کچه کورونه کې وسیږي کچه سپرونه دي نو په کار دار چې د حواله سره حکومت دې طرف ته توجه کوي او د دې د بنیادی مسایل حل محکمې د طرفه سیاست باچا موږ ډېر مننه چې زموږ د غریب علاقې سره ډېر مرسته وکړه پروس کال موږ چې دینو تخمونه دغه راکړي سره راکړي او اوس رااله چې دینو درې بيزي یو کښلا او یو چيله او بلار به دې راکړي د لنګانه چې له سترو د پس بلنګي شي ادا خلک سره چې اسکی او د سره موږ ډېر مینه محبت موږ سره زموږ د غرینه علاقې سره دی او بل په دې علاقې کې د اوبو ډېر خراب دي جراثیم دي پکې نو دې موږ له چې دینو 2 میاشتې پس چې دینو ډاکټرانو راځي دوايانو پری ورکړي او چې دینو سلور جمعاتو د سکول منځوري هم کړی ده او حکومت پر سره تعاون وکړي د لارې کوڅې به هم سمې شي او اوبه به زموږ صفا شي.